دو رکعاته صلات حاجت منځ د کمال نه ډک منځ. دا 2 رکعاته صلات حاجت منځ تاسو وکئ. تاسو بیا د دې کمال وګورئ، د دې معجزه وګورئ چې الله تعالی ستاسو څرنګې حاجت پوره کوي، ستاسو مقصد پوره کوي. ځکه ټولو مقصدونو والا الله تعالی د پوره کولو والا، ټول عزتونه الله تعالی ورکوي، ټولې خوشحالۍ الله تعالی ورکوي. لہذا دا 2 رکعاته صلات حاجت منځ تاسو په دې طریقه وکئ، نو الله تعالی به ستاسو باندې رحم وکړي او ستاسو حاجات به پوره کړي. چونکې دا صلات حاجت منځ د جمعې په شپه باندې دی، نو د جمعې زبرګه شپه دا را روانه ده او په دې شپه باندې الله تعالی ډېر رحمتونه راوړي، ډېرې خوشحالۍ الله تعالی ورکوي. او حدیث مبارکو کې دې شپې ډېره زیات فضایل راغلي دي. لہذا منځ هم د الله تعالی نه د غوښتلو یو ذریعه ده. ځکه چې صحابه کرامو ته کله منځ حواله شو، نو صحابه کرام ډېر زیات خوشحاله شو، یو بل ته زیری ورکول، یو بل ته مبارکیانې ورکولې، او دا به وی چې موږ ته د الله تعالی نه د غوښتلو براه راست ذریعه جوړه شوه. یعنی یو کس ته سفارش کوي کنه په بینک کې یا په منیجرتوب کې یا په بادشاه لزي یا MPA لزي، نو هغه سفارش کوي کنه. یو انسان دی بل انسان سره ملاقات کوي، لیکن بیا هم سفارش کوي. او دې منځ سره الله تعالی براه راست تاسو حاجت پوره کوي، ستاسو ضرورت مقصد به الله تعالی پوره کوي. ان شاء الله العزیز دا تاسو خامخا وکئ. ځکه حدیث مبارکو کې د مون ډېر زیات فضایل راغلي. او بیا د صلات حاجت منځو، نو دا یو انتهایی آسان منځ دی. زه تاسو ته ښیمه، ټیم هم درته ښیمه، لہذا دا منځ تاسو وکئ. اوس راځو وظیفې سیټ ته، یعنې دغې نفلو سیټو ته چې دا نفل به څه طریقې سره کوو. تاسو ورته غوږ شئ. لومبیا خو به مسواک استعمال کوي. که چا سره مسواکي نو ښکلی مسواک دې استعمال کړي چې خولې نه بدبویي او خولې نه جراثیم وغیره ختم شي. که مسواک څوک نه استعمالوي، ټوفیس دې استعمال کړي چې دې وخت کې بعضې خلک هغه استعمالوي. لہذا مقصود دا دی چې خوله پاکه شي او خوله د هر قسم ګندګۍ وغیره د روټۍ ذراتو نه وغیره هر څه نه پاکه شي. چې هر کله تاسو اودس چاره دا وکړو، نو بیا به راشئ. که جومات کې کوئ خو ډېره بهتره خبره ده، که کورونو کې کوئ نو هم بهتره خبره ده. لہذا په کورونو کې وکړئ. لومبی وخت خو دی د تهجد دی چې سړی د تهجدو په ټایم کې دا مونځ وکړي. ځکه دغه وخت کې الله تعالی په خپله د دنیا اسمان ته تشریف راوړي. څنګه چې د الله تعالی شان دی، الله تعالی اعلان لګي، ندا لګي چې ای انسانانو یا ایها الناس، ای انسانانو که څوک حاجتمني چې زه وله حاجت پوره کم، که څوک بیماري مانه وغواړئ چې زه بیماري ختمه کم، که څوک قرضداري وغواړئ چې زه وله قرضونه ختم کم، که څوک د نکاح پروګرام خراب وي نو وغواړئ چې اوله ورکم، یا د غرنګي قسمه قسم اوازونه کېږي. بعضو حدیثونو کې راځي چې فرشتې اعلان کوي چې د ادم زویه د الله تعالی رحمت پتا ورېږي او پاسه مونځ هم وکړه او پاسه د الله تعالی نه وغواړه. لہذا دغه وخت کې الله تعالی په خپله راځي. نو که دغه وخت کې تاسو دا 2 رکعاته نفل وکړو، انتهایی به تاسو ته ډېره فایده وشي. صحیح شو که نه؟ تهجد ټایم کې تهجد ټایم کې نشئ کولی، نو بیا چې کله ماسخوتن منځونه وشي، ټول خلک په آرام شي، یعنی زنانه هم کارونه وغیره ختم کړي، نارینه هم خپلو کارونو نه راشي، ماشومان هم اوده شي، نو دغه وخت کې بیا تاسو وکئ. صحیح شو که نه؟ ماسخوتن مونځ نه پس اوس طریقه کار یې دا دی چې لومبی به نیت وتړئ. نیت کوم د زړه د خلاصه 2 رکعاته صلات حاجت منځ کوم په دې حاضر وخت ماسخوتن ها سوره تعالی را محمد کعبه شریف لرکم الله اکبر، دا نیت شو. بیا چې ته هر کله سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک پورې دې مونځ وي. الحمد به شروع کې الحمدلله رب العالمین تر ولضالین پورې دې مونځ وي. نو بیا به د هغې نه پس 2 پیرې آیت الکرسي وي. الله لا اله الا هو الحي القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض الى آخر. یعنی دا کم یو آیات چې دی وهو العلی العظیم پورې به 2 پیرې آیت الکرسي ووایې. بیا به ښکته کېږئ نه، بیا به 2 پیرې سورة اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بیا به دا سورت 2 وارې ووایئ. صحیح شوه؟ دا لومبي رکعت ته به لاړ شئ، رکوع به وکئ، سجدې به وکئ، بیا به
دویم رکعت چې کله پاسېدی نو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد به ووایئ وللضالین پورې بیا به د هغې نه پس قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق دا صورت په 3 وارې ووایئ د هغې نه پس په قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس دا صورت په 3 وارې ووایئ. صحیح شوه. بیا به رکوع وکئ سجده به وکئ دا مونځ ستاسو 2 رکعته صلات حاجت مونځ شو. بیا به د هغې نه پس یوه سجده وکئ. سجده به چې کله تاسو په سجده باندې پرېوځئ که نه نو 101 مرتبه 101 مرتبه به یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ښکلي انداز سره د زړه په درد او په عشق او محبت سره په ژړا فریاد سره دا به 101 مرتبه ووایئ او چې هر کله هم دا ووي نو بیا به لاسونه پورته کوئ سجدې نه به راپاڅئ او الله تعالی ته به عرض وکئ چې مالک الله ما دا حاجت وکړو ما دا ستا نوم وي یا ارحم الراحمین چې ته الله رحم کوونکی ذات او مونږ رحم وکړي نو لهذا الله زما دا مشکل دی بغیر د مشکل حل کېدو نه زما ژوند ګران دی نکاح نه کولو نه بغیر زما ژوند ګران دی زما قرضونه دي ما ته پریشانی ده یا نور داسې بیماری ده راته لهذا الله دا ټول حاجات زما ته پوره کړي دا بیماری زما ختمه کړي دا حاجات زما پوره کړي الله تعالی ته پوره کولو والا ذاتي بل څوک نشي کولی نو انشاءالله العزیز چې دا حاجات تاسو وکړو دا مونځو الله تعالی به ستاسو هر قسم حاجت او مقصد پوره کړي. موږ ته هم د دعاګانو دپاره ویلی شئ الله تعالی مو خوشحاله که موږ هم درته ختمونه کولی شو په مدرسه کې په هغې وړو ګلانو ماشومانو باندې چې هغه د ګناه نه پاک دي لهذا الله مو خوشحاله و آباد تر و تازه کامیاب لره. ټول مسافر UK کې دي امریکا کې دي برطانیه کې دي فرانس قطر دوبۍ کې دي سعودي عرب کې دي الله دې ټولو مسافرو له ډېرې خوشحالۍ عزتونه راحتونه ورکړي او الله دې خپلو کورونو ته په خیر او عافیت سره راوصله کړي. جزاک الله خیره.